أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وكل من الصابرين. سورة الأنبياء 85 نمبر آیات. په دې 85 نمبر کې د دریو پیغمبرانو ذکر دی او د دې پیغمبرانو ذکر کولو خلاصه دا ده چې د دوی په ژوند کې د دوی په زندګۍ کې چې کوم سبقونه دي هغه ټول د امت دپاره او د روانو خلکو دپاره مستقل سبقونه دي، هغې مستقل د عمل یوه لاره ده. نو الله تعالی وایي و اسماعیل، او یاد ذکر که دوی ته واقعه د اسماعیل علیه السلام چې دی هم دین دپاره ډېر قربانۍ ورکړې وي، د دشمنانو دشمنیانې ورسره شوي وي، زدونه ورسره شوي وو. په دې ټولو حالاتو کې اسماعیل علیه السلام په خپل دین باندې کلک پاتې شوی و. و ادریس، او ادریس علیه السلام، و ذلکفل، او ذلکفل علیه السلام. کل من الصابرین، ټول صبر کوونکو نو صبر یې کړی. نو دی واقع اصلي مضمون چې کوم دی د ذکر کولو خلاصه هغه صبر کول دی. صبر دوه قسمونه دي، یو به شرعي احکام باندې عمل کول او هغه باندې کلک کېدل صبر دی. لکه فرض کا یخنی شي هم مونځ پکې او ګرمي شي هم مونځ پکې صبر وي، که خپای نه هم که خوشاله نه هم. دغه شان وجه ده، دغه شان نور احکام دي. په تشریعي احکام باندې کلک پاتې کېدل دا په تشریعي احکام باندې صبر شو. او کوم حالات چې د الله تعالی طرف نه راځي، بیماری راشي، سوګ وفات شي، بل غم راشي، دغه ته تکوینی نظام وایي. نو په تکوینی نظام باندې رضامندي کول چې بس الله تعالی طرف لري، شکایت نه کول، دا ځان له صبر دی. نو صبر دغه دوه قسمونه دي. نو د پیغمبرانو په تکوینی احکامو کې او په تشریع دوانو احکامو کې مستقل صبر کاو. په دې کې دا درې نمونه ذکر شوي دي، اسماعیل علیه السلام او ادریس علیه السلام خو ډېر زیات مشهور دي او قرآن کې هم ځای په ځای باندې دا ذکر شوي دي. په دې باندې اتفاق هم ده چې دا خو پیغمبران دي، احوال یې بیخي معلوم دي. لیکن دریم کس چې کوم دی ذلکفل، نو د دې کس حالات ډېر مشهور نه دي. همدې ځای کې ذکر شوی، نور ذکرو کې ذکر همدې صراحتا نه دی راغلی. دې کې بحث دی چې یاره ذلکفل علیه السلام دا څوک چېرته تېر شوی دی او دا پیغمبر و که ولی. د امام ابن کثیر رحمه الله رای دا ده چې دا پیغمبر دی او هغه دلیل دا پیش کوي چې د پیغمبرانو په دې لیست کې راغلی دی، مخکې د پیغمبرانو ذکر روان دی. دلته کې دوه اسماعیل علیه السلام او ادریس علیه السلام ذکر شو، پسې نور پیغمبران ذکر کېږي، منځ کې دې ذکر شو. نو معلومیږي دا چې دا په پیغمبري، ځکه چې عام نوم سم پیغمبرانو منځ ته داخل شو. داسې یو احتمال لږ ابن کثیر رحمه الله نقل کړی دی. دویم قول چې کوم دی د نور مفسرینو دی، او په نور مفسرینو کې مشهور قول چې کوم دی هغه د امام ابن جریر رحمه الله دی. امام ابن جریر په مشهور مفسرینو کې دی کوم چې مقبول ترین مفسرین دي. تفسیر ابن جریر په ټول دنیا کې مقبول ترین تفسیرونو کې دی. نو دې کوم واقع ذکر کوي دا غي نه معلومیږي دا ذلکفل چې کوم دی دا ولی دی. او دې باندې روایت پیش کوي په خپل سند سره. اگر روایت دا دی کوم چې تفسیر مال قرآن هم نقل کړی دی چې په پیغمبرانو کې پیغمبر د یسوع علیه السلام نوم دی، مخکې نه هم دا غالبا تیر شوی دی، قرآن کې ځای په ځای باندې ذکر دی. یسوع علیه السلام په اتفاق د ټولو مفسرینو د پیغمبر دی. وایي چې کله دی ضعیف شو، کمزوری شو، نو دی یو ورځ خپل ټول ملګري راجمع کړل او د هغوی کې داسې کس پوه چې د خپل جانشین یې مقرر کړي، د ده په ځای باندې کښېني، د یسوع علیه السلام په ژوندانه باندې دا نایب شي، او چې کله هغه وفات شي نو چې د مسلمانانو رهبري او مشري سنبال کړي. نو خپل ټول ملګري راجمع کړل او ملګرو ته یې وویل چې ما ته د یو نایب ضرورت دی، خو نایب کې 3 شرطونه ضروري دي. یو شرط پیدا دی چې دا به اکثري روژه وي، زیاده زندګي په روژه کې تېروي، چې نفس یې کنټرول وي، چې ګناهونه د مخلوق حقونه غفلت په ده باندې غالب نه شي. دویم ودا چې دا به غصه کېږي نه، چا ته به غصه بالکل نه کوي، د غصې په حالاتو کې د جو مظلوم د ظلم شکار نشي. او دریم شرط دا ده چې د شپې په مستقل تهجد کې تهجد باندې قضا کوي مستقل. که دا شرطونه بچا کې موجود نو ماته ووایي چې نایب کوم. یو ځوان ناپاسېده چې ښکاره د شکل صورت نه ډېر غریب ترین او کمزوری کس معلومېده
او دی یسع علیه السلام ته ویل چې بس دا زه یم. یسع علیه السلام په ده باندې اعتماد یقین رانغی. نو بس خلک خور شو او داسې اهمیت ورنکړو. بې کسان راجمع کړو، بې اعلان اعلان بیا وکړو، دا کس بیا راپاڅېد او بیا یې وویل چې همدا زه یم. دې پورې له یسع علیه السلام معلومات کړي وو چې دا کس داسې دی. اکثري روجایي غوسه کېږي نه، تهجد نه قضا کوي، همدغه معمول دی. یسع علیه السلام د خپل نائب مقرر کړ. چې کله دا واقعه مشهوره شوه، شیطان خپل لښکرې راجمع کړې چې یسع علیه السلام کوم نائب چې مقرر شو او په کومو شرطونو مقرر شو په ده پسې ولګوي او په دې شرطونو کې خطا کړي. د روژې نه ورړه تور کوي، دغه شان تهجدونه یې واړوئ او یو موقع کې کم از کم راغوسې کوي، داسې راغوسه کوي چې ګډې وډې د خولې نه وځي، چې هغه کم احد د کړی د چې هغه مات شي، په هغې کمزوري ثابت شي. شیطانانو په ده باندې ښه خواري وکړله خو ناکام شو. واپس راغله خپل مشر رهبر ته وویل چې یاره موږ پکې ناکام شو، موږ په لاس ونه رسېدو. نور روایاتو کې مخکې دا بحث من کړی هم دی چې شیطانانو باقاعده هفتهوار میټینګ کېږي په عالمي سطحه باندې او دغه میټینګ بحرالکاهل کې دننه کېږي. شیطان باقاعده مشر چې کوم دی هغه کرسۍ اچولي او خلک باقي شیطانانو ته کارګزاري بیانوي، ټولې دنیا نه راغونډېږي. نو د مشر شیطان ورته وویل چې بس دا ذمهواري زه په خپل سر باندې اخلم، دا سړی به زه په خپله باندې خطا کړم، تاسو بې لاس نه رسي، بس زه بې خطا کړم. پسې لاړ. چې لاړ نو دې کس به داسې کوله د یسع علیه السلام کوم نایب چې دی، د شپې به تهجد کول، اکثر به روژه و، ډېر زیات احتیاط به یې کوه، یو نیک انسان و. او د غرمې نه به دا وده کېدو، غرمې نه به لږ وده شو، غرمې خوب ته قیلوله وایي، دا سنت هم ده. او د غرمې نه سړی لږ وده شي، د شپې به تهجد ته راپاڅېدی شي، خوب یې نه ضرور کېږي. د ورځې وده نه شي، د غرمې نه شپې راپاڅېدل ډېر سخت ګران وي. غرمې نه به دی وده کېدو او دغه معمولات. شیطان په هغه ټیم کې راغی چې کم ټیم د ده غرمې د وده کېدو او ډز ډز دروازه یې وډبوله. یو سپین ږیري عاجز سړی شکل یې جوړ کړی دی. نو دې کس ته دروازه کولاو کړله، ورته یې وویل چې څه مسله ده؟ هغه ورته وویل چې بس زه یو مظلوم یم، زما ډېر وروڼه دي، زما سره زیاتي کوي، زما سره په حساب تقسیم کې پرخ کوي، زیاتی کوي، هر څه رانه نیولي دي او دا زوره مې کړله او هغه زوره مې کړلې. اوږدې قصې ورته راواغستې، دومره اوږدې قصې ورته راواغستې چې د دې کس د خوب کم ټیم او د غرمې نه غونډ ټیم یې خراب او خوب ګډوډ شو. نو دا مقصد دا و چې دا خوب ګډوډ کم یو څه ورځې چې دا خوب پې غالب شي د شپې چې تهجد پرېږدي، او یا ما ته غوسه شي چې ولې راغلی ګډې وډې راته ووایي، په دواړو صورتونو کې کمزوري به ثابته شي. نو دې کس ورته وویل چې داسې وکړه، ستا خو دې قصې ما واورېدلې، خو د ماسپښین لمانځه نه بعد عدالت لګي، زه په عدالت کې ناست یم، ته راشه خپله دعوه ما ته راوړه، هلته به زه ستا انتظار کوم، ستا د وروڼو چې کوم حقونه تا نه ضبط کړي دي زه به یې درله واخلم، تا ته به یې حواله کړم. دا اسانه خبره ده. دا کس لاړ، د لمانځه نه بعد په خپل عدالت کې کېناسته، د ماښامه پورې انتظار وکړه، خو دا سپین ږیري را پیدا نه شو. سبا ورځ باندې چې څنګه دی اوده شو، بس هغه سپین ږیری بیا راغی او بې دروازه وډبوله. دروازه چې وډبوله نو دغه د ماښامه پورې ټیم دغه تېر شو، سبا د غرمې پورې بیا دی په عدالت کې دی بیا انتظار کوي، بیا سپین ږیری رانغی، خو چې څنګه دی اوده شو بس سپین ږیری راورسېد، دروازه یې وډبوله، دی رهیښ کړو او دروازه کولاو کړه ورته. وایي سمه سره دا قصه بیا راواغسته، زړه قصه بیا راواغسته. دې کس ورته وویل چې ګوره پرون د ماسپښین نه واله د ماښام پورې ته ما انتظار وکړو، د سحر نه واله د غرمې پورې ته ما انتظار وکړو، ته را پیدا نه شوې، اوس چې کله زما د خوب ټیم شو بیا را پیدا شوې. دې کس ورته وویل چې داسې کار دی چې کله ته عدالت ته لاړې او زه عدالت ته درغلم او زما مخالفینو موږ ولیدلو، نو ما ته یې وویل چې بس راپورټ مه کوه، غونډ حق راته حواله کوم، غونډه یې سې راته حواله کړه. چې کله شپه شوه نو بیا یې ویل چې نه حواله کوم، چې کله سحر شو بیا یې ویل چې حواله کوم یې ته، او چې کله غرمه شوه نو اوس بیا وایي چې نه یې حواله کوم، داسې چل څه کوي، دروغ یې ویل. هغه ورته ویل داسې کار وکړه چې ته لاړ شه وسو او د ماسپښین لمانځه نه بعد عدالت ته حاضر شه او دا کسان راوله، دې کسانو پسې زه پیغام ولیکم دا به راشي، که دوی حواله کوي که نه حواله کوي د دوی پیشي اوس ضروري شوه، دا به راځي. ده ویل ټیک ده. بس چې کله دی عدالت ته لاړو، شیطان بیا رانغی د ماښام پورې، سبا د غرمې پورې بیا رانغی. نو چې کله رانغی نو دا کس شکي شو چې یاره دا خو ما باندې خوب اوس غالب دی، ځکه چې خوب یې دو ورځې خراب کو، یا به تهجد قضا کېږي یا به د خوب غلبه راځي، نو دا د دې یو حل پکار دی. خپلو کسانو ته یې وویل چې نن به د دروازه باندې کلکه پیره وکړئ چې هېڅوک هم رانه شي، دروازه ونه ډبوئ، نن غرمه زه خامخا وده کېږم او چې دا کس څوک رانه شي دروازه ونه ډبوئ د خوب په ټایم کې. بار کم چاردیوارۍ کم ګیټ دروازې چې وي په هغې باندې پیره ودرېده.
او چې کله باغې باندې پیرا ودرېدله شیطان راغی ځان یې عجز کو ځکه سپینګری او د کمزوري شکل اختیار کړی دی او وار رپیږي د کسان ته ویل چې ما سره ظلم شوی دی ما ورپې دی خپل ما زورتیا چې کم دان خپل مجبوری پیش کوم خلکو ورته وی چې نه موږ ته حکم دا دی چې هیڅ څوک نه پرې نه دی د منځ پورې چې پرې نه دی انتظار وکړه بار کې هغه ویل نه خلکو نه پرې خو دو بس دا هغه ځکه نه هغه شکل بدل کو یعنی غیب شو ورک شو او دا غینه بعد په کړکۍ کې راودنګل کړکۍ کې چې کله راودنګل د کمرې دروازه بنده نو کمرې دروازې ته بیا ورخه ډبولې چار دیوارې کې خود سره وخت خلکو خو ونه لري د سره هغه پرشندان کې راودنګل او بیا د کمرې دروازه ډبول شروع وکړه چې کله دروازه وډبوله د کس بیا را پاسې دنو څنګه چې وکړه هغه سړی بیا ولاړ دی هغه سپینګری سړی دی په شکل کې بیا دی نو اولنې ته پوښتنه دا و چې دروازې خو بندې په کوم طرف باندې رالي څنګه رالي ما ته خود سه معلومیږي د شیطان د بل شي د الله دشمنی شیطان قائل چې او زه د الله دشمن يم دغه شان ته کېده ما هم دغه څه کوله چې غوسه کولې مې او تاجود را عادت مې در خراب او دغه مقصد لپاره د خواري ما شروع کړی د زما ذمہواری و نو د دې نه بعد به شیطان چې کوم دی نو غیب شو د زګن کې دا زړکی فل چې کوم دی نو د دې معنی دا د وادي پابند کس نو دا کس د وادي مکمل پابند ثابت شو او دومره سخت حالاتو کې د غوسه وکړه او نه تاجود قضا کړل او دا دومره سخت بزان باندې تیر کړل د امام ابن جرير رحمه الله را یاد چې د یو نیک انسانو چې عیسی علی السلام جنشین او خلیفہ پاتې شوی دی دا غری روایت نه معلومیږي دا چې د پیغمبر نه دی ظاهر نه معلومیږي تفسیر باندې قرآن ذکر کړی دی چې ممکن ده چې دا ذلکی فل پاواله کې د عیسی علی السلام خلیفہ او دغه نه باو تعالی پیغمبري مر کړی نو هغه د ابن کثیر رای به هم پر ځمانه صحیح شي او د امام ابن جرير رحمه الله تحقیقات کم تحقیق چې کړي د خپل ځمانه صحیح دي نو د دې اندازه شته امکان شته چې دا کس په اوله کې ولی بزرګ سړی د عیسی علی السلام جنشین دغه نه بدل تعالی پیغمبري مر کړي ځکه د پیغمبرانو په لس کې بشمار شو او راغی بک دا رای د تفسیر مال ابن قران ده د دین علاوه مسند احمد کې بل روایت هم شته کم چې دغه روایت هم امام ابن کثیر رحمه الله نقل کړی دی او هغه کې کیفل بل زل کیفل چې کوم دی کیفل په منوم باندې بل سړی واقعا ذکر شوی ده خو هغه سړی دانه دی بل هغه باندې امام ابن جرير او امام قرطبي هم تحقیق کړی دی دا کس بل داغه واقعا دا د یو سړی په بنی اسرائیل کې کیفل په منوم باندې یو سړی هغه کې زل نشته دی صرف کیفل دا بنی اسرائیل کې یو کس چې دا سړی بدعمله سړی اول نه او ډېر ګناګار سره آزاد بګرځیدل شرعي احکام او اس خیال به نه ساتو یو ورځ داسې وکړل چې زنانه یو غریب مجبور زنانه معلوم کړی و هغه سره ملاقات وشو پښپته درهم باندې په زنا باندې راضي کړل کله چې زنا د پاره د دوه ارادي په خې کړلې نه زنانه اوار را پیدل سخت یریدل او جړلې د کې په لته پوسو کې دا ولی ما خو ته مر زور جبر نه دی کړی غویل دستا خبره ټیک ده لیکن زما ډیر زیات غربت او مجبوری و نو تاسو رقم دا شپته درهم خبره وشوله لیکن دا ګناه دا جرم ما په تاریخ کې چرته نو کړی او ډیر مې پدې شي او ردی د وبال نظر ډیر زیات یریږم د جرم نه نو په دې وجه مې دا وجود راپی دا کې فلسم نستی پاسې دا ویل چې بس ته د الله نه یریږي مالم یره پکار د مالم حیا پکار او بس مام توبه وسته د نن نه بعد دا جرمونه سره توبه وستله او اخذ دی ویل هغه شپته درهم است اسی شو او که نور ضرورت دی نو هم زمالدار سره زما سره به کولای زر به سي در کومه هغه ټوري مجبورای دی پوراک او بس زما د نن بعد ګناونو توبه ده د شپې د سړی وفات شو کیفل وفات شو او چې کله وفات شو سحر په دروازه باندې یو قدرتي خط لیکو هغه خط باندې یو کاغذ دروندو کاغذ باندې لیکلی و چې بس کیفل بخلې شوی دی دغه روایت مسند احمد نقل کړی دی خو دغه روایت کې اکثر مفسرین رائے ده د بل سړی ځکه هغه کیفل زل کیفل نه دی نو معلومیږي دغه کس بل دی د څنګه کې چې کوم زل کیفل نو دا هغه زل کیفل چې کوم عیسی علی السلام جنشین او خلیفہ پاتې شوی الله تعالی وی کل من الصابرین دا ټول صبر کوونکو نو تعلیم شجتا صبح هم صبر کوي په خپل حالات باندې وادخلناهم داخل کړو دوی لرا په رحمتنا په خپل رحمت کې انه من الصالحین یقینا دوی د نیکانو خلقونه